نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو اور کورونو کی آواز اوریدونکو تور سرو خویندو میندو دا اللہ رب العزت په مسلمانانو باندې یو لوی انعام دی چې مسلمان ته د دین لارا سم کړی ده اور مسلمان ته دین او د دین احکامات خودلی دي او د منځ اهمیت دا یو اهم مسله ده دا الله رب العزت مسلمان ته مخکې کړی او وړاندې کړی ده په دین اسلام کې د منځ ډیر لوی اهمیت ده اور قرآن فرمائی اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین د منځ پابندیو کې اور د مشرکانو سره مشابهت مکوئ نو عرض دا دے چې د مونځ ذمہ داری دا الله په مسلمان باندې ایښې ده چې مسلمان به د مونځ انتہائی پابند وي اور داسې بنئ چې د خپل خواهش تابعدار وي که ډیر خرابي بس بیا بند کا اوس صحیح شو چې مسلمان به د الله د دین د احکاماتو ډیر تابعداري او په منځ به پیژندي شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم په خپل احکاماتو کې په خپل پیغاماتو او ارشاداتو کې د منځ ډیر لوی اهمیت ته اشاره کړې ده فرمائی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر سوک چې قصدن منځ پریږدي وي دی په کافر کیږي
بیا ځنې ائمه او محدثین ورکه تعویل کوي او څوک په ظاهر باندې حمل کوي. شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمت الله علیه په دې مسله باندې یو کتاب لیکلی دی، کتاب الصلاة و حکم تارکها، او د منځ په موضوع باندې د ټولو نه ښکلی کتاب هم دی عالم لیکلی دی. د منځ ټول یا ډېر احکامات یې راجمع کړي دي. نو عرض دا دی پرېږده، نو عرض دا دی خراب دی، نو عرض دا دی چې مسلمان دی به د الله د احکاماتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو پابند وي. یو عمل یو عقیده دا به د داسې نه وي چې د الله رب العزت د احکاماتو خلاف دیو کی تابعدار به دا مسلمان اور کلک تابعدار چې ورته وي. دیو جنا د منځ ډېر لوی اهمیت هغه اهل علم ذکر کړی دی. وونه ته مو توجه خرابي سميږي دا سم نه ولي پکې هغه وګوتې والي. نو عرض دا دی چې دا د مسلمان سره یو لویه توخه ده دا مونځ، خو افسوس دی چې مسلمان د دنه د خپل مونځ هغه توجه او مونځ سره تعلق او نسبت یې دی. مطلب دا دی چې مونځ په هیڅ حال کې مه قضا کوه. د مونځ تعلیمات دا انتہائی قرآن واضح بیان کړی دی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ باندې په صف کې ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی حمله وکړه، په مونځ ولاړ دی او حمله په نیزه باندې وکړه وی وخو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ د مونځ دوران کې وینه بهیږي خو خپل مونځ جاری ساتي. ځکه د محققین او اهل علم مسلک دا دی چې هغې په وینه باندې او دس ماتېدو نه دي قایله، او دا د ډیرو صحابه کرامو د الله د پیغمبر د احادیثو نه مفاهم خبره ده. دک ټیم کې سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ باندې بیهوشي راغلی ده او فرمایلی دی عبدالرحمن ته حکم وکړه فلیصلی بالناس چې خلکو ته مونځ پوره کی. او اهل علم ذکر کوي چې کله په نشا او بیهوشي تلا او راتلا نو یو کس ته تپوس وکړو چې اے امیر المؤمنین د مونځ مو څه خیال دی. مطلب دا چې د مونځ په پوزیشن کې یې او که نه طبیعت مو مونځ ته جوړ دی او که نه. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ په هغه سخت حالت کې چې بیهوشي پې ځي او راځي هغه ټایم هم فرمایي نعم او مونځ به کوم. لا حظ لأحد فی الاسلام من ترک الصلاة یا من یترک الصلاة. چې څوک مونځ پرېږدي سیدنا عمر فرمایي د هغه اسلام سره سویمه ده. او بیا راځي موطا د امام مالک کې 117 نمبر کې علامہ ذہبی کتاب الکبائر کی لکھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د جن آخری منځ کو هو جرحه یثعب دما د هغه د بدن بیا وینه روانه د همونځ کو دومره د هغې مونځ سره محبت د بدن وینه بهیږي آخري سلګې دي لیکن بیا هم مونځ نه قضا کوي خپل مونځ وکړو. اے مسلمان استان مونځ په څومره لهو لعب کې تیر شو. څه چل دی یار
وشو کنه بس بند کې بچو بیا ټوله توجه مړه د لوډ سپیکر هم خرابه کی. نو عرض دا دی چې مونځ دا یو اهم عبادت ہو د مسلمان دپاره. مونځ یو لویه ډالۍ اور یو لویه توشه وه، خو پوه نه شو مسلمان د مونځ په مقام، فکر وسره د خپل مونځ پیدا نه شو. اور درد وسره پیدا نه شو چې دا مونځ زمانه په څه کې ضایع کیږي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ لوی شان والا صحابی دی، د الله د پیغمبر ملګری دی. آخری عمر کی بوډا شو، نظر کمزوری شو، او تختیدو. حکیم ورته وی چې علاج ممکن دستا د نظر، الله باندې نظر واپس راولي، خو یو څو ورځې به مونځ پرېږدي، مؤخر کې به شرعاً دا جایز خو بیا یم په دې عملو نه کو. او داسې علاج چرې نه کومه چې په هغې زمانه مونځ پاتې کېږي. ځکه وی رسول الله مبارک فرمایلي من ترک الصلاة لقی الله وهو علیه غضبان. چا چې مونځ پرېښود الله سره به په داسې حال ملاویږي چې الله به ده ته غوسه. نو عرض دا دی چې هر مسلمان د دننه سوچ وکړي چې دا په موبایل او په فیسبوک نن زمانه مونځ ولې پاتې رہے، دا د پټي په کارونو مانه مونځ ولې پاتې رہے، دا د اولاد او د ښځې د محبت کې او د هغې د منډو د وجې زمانه د مونځ دا فریضه ولې پاتې ده. صحابه کرام خو جهاد کې او په وینو بایدو کې مونځ نه پرېږدي، ته یې په ښایسته بستره باندې پرېږدي، ته یې د فیسبوک او د نت د وجې پرېږدي، ته یې د ښځې او د بچي د محبت د وجې پرېږدي. نو عرض دا دی چې د مونځ لوی اهمیت دی. دې وجې نه خو د ډېرو ائمو دا مسلک دی چې چا مونځ قصدن پرېښودو دی پې کافر کیږي. دا د ډېرو اهل علمو مسلک دی. فلہذا مسلمان دی به په مونځ باندې مینی. د مونځ حاضرې ټیم چې راغی ای مسلمان یو تصور کوه، کله چې د الله د کور نه آواز شو حی علی الصلاة حی علی الفلاح، راشه زید مانځته، راشه زید کامیابی ته، نو دک ټیم کې یو تصور کوه چې زما رب زه وبللم، زه خپل رب سره پیشي کوم، زما د خپل رب سره ملاقات دی، زما د خپل رب سره مخامخ کېدل دي، زما د خپل رب سره خبرې دي. نو په مونځ کې دا تصور جوړ کا چې کله دا تصور په مونځ کې جوړ کو نو دا مونځ بیا کامل مونځ ګرځي. او چې کله دا تصور نو دا مونځ بیا ناقص دی، دی کامل نه دی. بیا دی وجنه مسلمان دی به ډېر ایکټیو وي، ډېر حاضر به وي، او د الله رب العالمین حکم مونځ ته به دی بالکل سر تسلیمی، ناراستی کوونکې به نه وي، توجه اړوونکې به نه وي، بلکې رب سره به تعلق جوړوونکي. بهرحال اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین داغي جون چوغوره جون د دې خبره ډیره غټه پابندي و پاغي کې چې اغیبا د مونز ډیر لوی اهتمام کو. او نن زموږ تاسو جون هغه د مونز نه ډیر زیات په بے توجهۍ سره تیریږي. په یو صحابي باندې غشي راوریږي غشي، لیکن اک صحابي بیا مونز کوي او خپل مونز برقرار ساتي، او دا غواړي منا چې زری دا مونز مات کم، بس د مونز لذت، د مونز مینه او د مونز محبت زړه ته ورننوتره.
سنن و ابی داود کې یو حدیث راضی باب الوضوء من الدم 198 نمبر کې جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي مونږ پیغمبر علیه السلام سره روانو یو مشرک چې په پیغمبر علیه السلام له قتل اراده کوله نو یو صحابي غش نظر وستا او گزار یو کو د اغس مشرک خزه په ولګي د مړه شو هغه وې زب تر هغه په آرام نیم چې اوس مې د پیغمبر علیه السلام د مجلس او د ډلې نه صحابي نه وجلې هغه مشرک دی صحابه په سولا کې پیغمبر علیه السلام مزل کو دی ور پسې پټ پټ لګېدلې دی یو ځای کې پیغمبر علیه السلام پړاو واچو ستړي شو شپه رااله پیغمبر علیه السلام او فرمایل من رجل یکلعنا سوک سړی د پتا سو کې چا به زمونږ پیرداري وکي نو یو مهاجر او یو انصاری صحابي پاسې دل چې د الله پیغمبر مونږ با څوکیداری کوو نن شپه پیغمبر علیه السلام فرمایل ډېره ښه ده هغه دوی مقرر کړل هغې دواړو شپه تقسیم کړه یو وی چې اسې به تشه شپه په ویښه باندې به تېرو ښه دا ده چې یو کس به مونځ کوو بل به پیره کوو هغه وایي چې دا ډېره ښه ده تقسیم یې وکړو چې نیمه شپه به ته مونځ کوې نیمه شپه به زه مونځ کوم هغه وایي چې ډېره ښه ده د یو چې نیمه شپه مونځ کړی دی ودی شوی دی د بل صحابي نمبر شو چې دی راویښ شو نو ده وایي چې یاره بس اسم امن دی خو منز به شروع کما ټیم به ډک کما که څه حالات خرابېږي نو دا صحابه به راویښومه دې کې چې د نیت وتړه نو هغه مشرک خو دې نشانه کړه او ناست ورته نو ده چې منځ منځ ته ورسو نو هغه پې په غشي ګزار وکړو د ده وجود کې غشي لاړ هغه د وباسو خپل منځ جاري ساتو بیا یې بل گزارو کو غش رده بدن کې لاړ د ایستو بار بار دک ساغي لګیاو اور غشي استل آخر دا چې د وجود نه ډېر زیاتې وینې روانې شي بیا خپل منځ جاري ساتو آخر کې چې پوه شوي اسې نه چې زه مړ شمه او دا نور صحابه رانم اوجي نو دو سلام جرباسو منځ لنډ کو اور صحابه کرام پاسول چې پاسې څوک حمله کوونکی دی اغي خو چې حمله وکړه صحابه نو سړی وتښتېدو لیکن دته چې وکتل نو دی د وینو سور دی اغي وی سبحان الله الا انبهتني اول ما رما دومره غلطي دی ولې وکړه چې اول گزار در باندې شوی مونږ به را بیخ کړو کنه دا دی ولې ځان دومره ویني کو هغه ورته وی كنت في سوره ما قرآن لستو قرآن ملستو اقرأها قرآن کې لګیاو ما فلم احب ان اقطعها وېدا مې نخوخل چې زه د قرآن نیمه کې پرېږدم او تاسو دې راپاسوم وی ما وی چې خپل قرآن سر ته ورسو دومره د هغې مونځ سره مینه دومره هغې د مونځ په محبت کې مشغوله چې ځان وجني خو خپل مونځ نه کټ کوي دا محبت دی د مونځ سره د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین لیکن مسلمان د هغه نه ټیم ضایع کیږي او تیریږي د دنیا په لهو لغب کې خو د سره احساس نشته چې راشه دا ټیم ډک کا مونځ پکې وکړه الله پکې یاد کا دا درد چې کله مسلمان سره پیدا شو دا ډېر بهترین درد او بهترین احساس دی چې مسلمان د دې پابند شو چې زه خپل رب یاد کم زه خپل رب ته حاضری کوم د مونځ کیفیت د مونځ پشان کو دا ډېر لوی سکون انسان ته ورکوي لیکن انسان د مونځ د سکون نه دی خبر مونځ کې چې کم خوند دی اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم تا صحابه کرامو ته د مونځ لذت د مونځ مزه معلومه وا سیدنا حبیب رضی الله تعالی عنہ ابن حبان کې 8039 نمبر روایت کې راځي وہی سیدنا حبیب رضی الله تعالی عنہ ته اوه
چې د مرګ ټیم دی بس وجنه دی، آخری ارمان، آخری چاہت، آخری خواہش دی وایا څه دی ارمان دی څه دی خواہش دی. نو داسې ټیم کې به ده وي چې یاره ما ته ښځه خپله راولی چې هغه ووینم، خپل بچي راته راولی چې هغه ووینم، خپل مور او پلار راته راولی چې هغه ووینم. دی ورته وایي دعوني اصلي رکعتین، پرېږ مې دی چې یو 2 رکعته نفل وکړم، 2 رکعته مونځ وکړم او خپل رب سره په لاین شم، اسم خپل رب ته روان یم. نو عالمان ذکر کوي دا مونځ لږ لنډ وکړو چې سلام یې جر باسو. نو ورته وایي لولا ان تروا انما بي جزع من الموت لزدت، وایي که چرې دا خیال مې نه راتلی که مونځ اوږدومه نو هسې نه تاسو وایي د مرګ نه یریږي نو مونځ یې اوږد کو، د مرګ نه یریږي نو اوس مونځ اوږدوي ټایم بچت کوي. وایي که دا یره نه وي لزدتو نو ډېر خوند دی په دې مونځ کې، دا مونځ به مې اوږد کړی وي. سیدنا خبیب ته د مونځ پته ده، سیدنا خبیب ته پته ده چې رب مخاطب کې او رب سره غږېږي دی کې کمه مزه ده، کم لذت دی اور کم خوند دی. اور بیا یو ګرم دیګ باندې کړه اوبه خوټکولې وي، سیدنا حبیب رضی الله تعالی عنہ هغې ته ویشتو. د هغې نه مخکې سیدنا حبیب اشعار ویلي دي د شهادت نه مخکې، هغه وایي لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله یا في الله مسرعي. هغه وایي لست ابالي اس پروا مې نشته حين اقتل مسلما، کله چې زه په داسې حال کې وجلی شم چې زه مسلمان یم. على اي شق كان لله مسرعي، زه چې په هر طرف پریوزم، که په ښي طرف پریوزم او که په ګس باندې، خو زه خپل رب دپاره وجلی کېږم، خپل رب ته روان یم. او بیا وایي وذلك في ذات الاله له وان يشاء یبارک علی اوصالی شلو ممزعی. وای زه د خپل رب د پاره وجلی کېږم، نو وایي چې هغه وغواړي زما د اروانو جړ اډوکې به هغه رب را یو ځای کړي او ما ته به خوشحالۍ راکړي. داسې کلک یقین د دغې اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم په مونځ باندې. لیکن مسلمان هغه زړه ته د مونځ خوند نه دی ورغلی، وجه دا ده چې دنیا پرستی ده. دنیا کې مسلمان لګېدلې دی لګېدلې دی لګېدلې دی، خپله خېټه د دنیا د محبتونو نه ډکول غواړي، خپله زړه د دنیا په محبتونو باندې مړول غواړي، خو مړیږي نه. وجه دا ده چې د الله رب العزت کتاب مونږ پرېښی دی، او د الله کتاب چې کله پرېږدې جون داسې ناشنا خبرو ته اوړي، داسې ناشنا خبرو ته اوړي. قرآن وایي من اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا، چا چې زما د قرآن نه مخ واړو فإن له معیشة ضنکا، جون به لنډ تنګ کم. اوس راته یو ملګري ووایي چې یاره کلي کې لالسې دو یو کس یو بل وجو، نو ما وی چې یار دا د الله د کتاب هغه فیصله ده چې کله مسلمان قرآن پرېږدي د ده برداشت ختم شي، د ده سوچ ختم شي، د ده نه دین لاړ شي. من اعرض عن ذکري، او نن هر مسلمان دې ته جوړ دی چې دې د یو بل قتل. کله چې بېدیني راشي خو شیطان په دې زړه تسلط واخلي. اور حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، دا شیطان د انسان په بدن کې داسې کار کوي لکه وینه چې پکې کار کوي، او داسې دا شیطان چلیږي لکه وینه چې ورکې چلیږي. نو عرض دا دی چې دا شیطان دې دشمنی ته او دې ډس ته جوړ کړي، او دا عقل کارو نه کړي چې که زه مسلمان مړ کم زه هم د جهنم خشاک یم. دا سوچ ختم شي. دا ولي دا بېدیني ده. غټه وجب خلک وي یره مزغوی کارو نه کو، یره بد شو، یره بس ټینشن او آسې خبرې دي. ټولو نه اصل شی د بېدیني. تاسو چېرته په تاریخ کې کتلي چې یو عالم ځان وجلی دی، یو عالم خودکشي کړې ده؟ ولې دین وي هلته سکون وي، هلته اطمینان وي، غربت هم سړی قبلي، هر قسم حالت قبلي.
لیکن بی دینه د وجنا دو کسان روان شي د یو بل قتل تم تیار شي دنیا هم تبا خزم دغه صفاتې بچیم دغه صفاتې اور هغه آخرت هم طول عمر د اور سره مخ نو عرض داد مسلمان ته کامیابی د پدی دیندارې کې او قرآن و تصفا اعلان کړی دی من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا چاچه الله فرمای زما د ذکر او زما د یاد نه مخ واړو فإن له معیشتا ضنکا الله وی جون به لن تنگ نور لن تنگ څه ته وی چې نه تور ګنا نه سپین ګنا او سړی ځانولی یا بلولی دنه نور لن تنگ جون دی نور لن تنگ جون څه ته وی چې د ابتدا دنیا ګټل شروع کی تر اخره دنیا ګټي اک د دنیا په کار کې مشغولې مرګ ول راشي د الله د کتاب زده کړه ته دی اوسګار نشي د خپل عقیده او د عمل اصلاح ته اوسګار نشي د دین نور د تباہی جون ستوي اے مسلمان قومه چې څومره د دین نه لری کېږي دومره به دا قتل او قتال راځي دومره به دا هنګامي او ناصافي کیسونه راځي دومره به دا تباہی او دا نقصانات د مسلمان کی غټه وجه صدا چې مسلمان دینداری پرېخه نه کورونو کې دین شتا نه بهر دین شتا نه بازار کې دین شتا نه پلار کې دین شتا نه نزوی کې دین شتا نه خاون کې دین شتا نه خزه کې دینداری شتا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو یو دور به زما په امت باندې داسې راشي چې دی بخکاره گناهونه شروع کی نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل فبطن الارض خیر من ظهرها دا سه وخت کې د زمکه لاندې طرف د زمکه د باندې طرف نه بغوري او نن وګورا د زمکه لاندې طرف غوړه ښکاری د باندې نه زګه په باندې هو عذابونه راځي په باندې هو ناشنا حوادث راځي ناشنا مشکلات مصیبتونه اور تکالیف راځي تو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې زما امت دین پریږدي اسلام پریږدي قرآن او سنت پریږدي د خپل رب عبادت پریږدي ناشنا بے حیاي به زما په دې امت کې پیدا شي دومره پوری د الله پیغمبر په خپل ارشاداتو کې فرمایلی دي د زوی او د مور منځ کې بم زناګانې متحقق شي نن چې د نت په دنیا باندې ګوره دا ټول کې سونو وتا ته په موبایل کې ښکاری د زوی او د مور د لور او د پلار دا ګناهونه صادق شو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې اے عمره کله زمکه او انسانان دی حال تورسی فبطن الارض خیر من ظهرها د زمکه دا لاندې طرف بیا د پاس طرف نه بغوري بیا به حیا پدې کې چې په انسان مرګ راشي والله چې نن حیا پدې کې ته وګوره د زمکه د پاسه کم فسادات کی قدم په قدم مسلمان په امن نه دی کې دي شي گاونډې ته ډزو باسي کې دي شرور ته وباسي کې دي شي پلار ته وباسي کې دي شي تر د ترزوي ته وباسي هزارو فتنو سره هر مسلمان مخ دی وجه صدا وجه دا چې ای زما ورونو دینداری مو پرېښه قرآن نه خبر نه یو د محمد مصطفی د تعلیماتو نه خبر نه یو نو کوم قوم چې د قرآن نه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نه خبر شي د هغه قوم اصلاح بسنګ وشي د صالح علیہ السلام قوم الله رب العزت اغیتا یو داسې او خبر کړه چې هغه به دومره پې کول چې ټول کلی به په سیراب کېدو خو هغه ورته وی ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب الیم وای دی اوخه تسونه وای کني عذاب بدر باندې راشي یو سړی راغ او پاغه اوخه په پتونی گزارو کو سپیرال الاوخه ما تکړه نو قران دا نه وی چې فعقرها اغه یو سړی قدار چې کم دنو او خمړه کړه قران وی فعقروها په ټول عذاب راغ او ټول دا کارو کولی یو ځکه ګناه کیږي او ته په ګناه خاموش هم پاتې شوي
ته داسې ګناهګار لکه څنګه چې د ګناه کوونکې ګناهګار دی. او الله رب العالمین جبرئیل علیہ السلام ته وی دا دنیا په اوچته کا په یو وزر کې د ازمکه اوچته کړو د اسمان نه په الټا راورزوله تباہ او برباد کړل. نن هم رب سره هغه طاقت شته که نشته؟ ولې د رب طاقت ختم شوی دی؟ فایلډ شوی او ناکام شوی دی؟ نه، دا د رب صبر دی. رب دې امت ته ډېر لوی صبر کوي. خو یاد ساته که چرته د عذاب فیصله رب وکړه مونږ ټول به بیا په یو خوله باندې چغې وو خو نجات بني. بیا به د هر مسلمان ښځې او نر دا جړایي، دا به فریادي چې الله مونږ بچ کا، الله مونږ بچ کا، الله مونږ ته نجات راکا. لیکن بیا به د نجات موقع د مسلمان نه ختم شي. دی وجنه دا دعوت فکر د مسلمان ته دینداری، دین پسان کې پیدا کول، د الله رب العزت د احکامات پابندی اور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو کلک لحاظ کول. په مسلمان خادي سره شي چې ټول کلی د مسلمان په مخ اغستی، څوک ته په محله کې تلاوت نشي کولی، گاوند کې ته څوک منځ نشي کولی. داسې گناهونه چې نیکی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عباداتو ته کله انسان د گناه جامه ورواچي بیا الله رب العزت د مستقل عذاب فیصله کوي. حدیث د ابو داود شریف کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه جابر رضی الله تعالی عنہ تاسو کو چې اې د الله حبیبا عمومی عذابونه الله رب العالمین کله راولي؟ پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کله یو امت په گناهونو کې داسې مبتلا شي چې د اغینه دا احساس هم ختم شي چې دا زه نافرمانی کوم، په داسې ټیم کې الله په خلکو باندې عذاب راولي. نن چې دا کمې نافرمانی کیږي د چا زړه کې دا احساس قدرې شته چې دا زه د رب نافرمانی کوم؟ که سرکاري تاوان څوک کوي د روډ په غاړه ډکي وي نو د شپې وي د ورځې نه وي څوک به پولیس ته ټلیفون وکړي. یرا حکومتي عمله به خبر شي. د پولیس او د دنیاوي طبقو د عہدیدارانو خلکو نافرمانی چې کې ډیر لوی سوچ ورته کې غټه منصوبه ورته جوړه الا اغروانه ورامي توب کې خود رب نافرمانی چې کې د سترګې یو وخت دې نه رفي اس پروا دی نه گویا کې ته دا دنیاوي عمله دا سرکار دا ته د رب نم لوی غړې ځکه د خو ډیر لوی لحاظ کې دا رب نه کې. ځکه الله فرمای ان اخذه علیم شدید، زمان نیول ډیر زیات سخت دی. الله رب العالمین دې مونږ تاسو د خپل نیوکه نو ساتي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یا رب العالمین د ناس تو ملګرو ایمان سلامت نصیب کا. یا الله زمونږ زندګي د قران او د سنت پابند کا. یا الله زمونږ لاس په جبن هغه اعمال او حرکات صادر کا چې ته پر رضای الله چې ته په ناراضای د هغه اعمال او عقاید او خبرو نمونږ وساته. یا رب العالمین زمونږ منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.